الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زماد دین اسلام عزتمندو مشرانو محترمو یقیناً تاسو وړاندې ما د الله جل شانه د عظیم کتاب د قرآن مجید صحیح سے تلاوت فرمایو رب العالمین دی صحیح وینا اللہ تبارک و تعالی دی د عمل کولو توفیق را نصیب زما عزتمندو د بیان موضوع بوی د مرګ باره کې دا مرګ دا به موږ او تاسو له راځي که موږ او تاسو یې منو که نه منو دا به راځي هر څیز کې یو اختلاف شته څوک وایي جهنم شته او څوک وایي نشته څوک وایي الله شته او څوک وایي الله نشته څوک پیغمبر مني او څوک یې نه مني لیکن مرګ دا یو داسې ناقابل تردید یو چیز دی
چې د یو مذهب هم په دې کې اختلاف نشته، که دا یهودي دی او که عیسائی دی، که مسلمان دی او که کافر دی او که نجومی دی، لیکن دا ټول مرګ مني چې مرګ به راځي او د دې دنیا نه به زمونږ او تاسو دا تګ وي. شاعر سوی لو كانت الدنيا تدوم لواحد، که په دنیا کې همیشه د پاره پاتې کېدل وې لکان رسول الله فیکم مخلدا، محمد رسول الله به پاتې شوی وي. دنیا نه زمونږ او تاسو تک شته، خو مرګ چې رب العالمین راولي نو په خپل ټیم باندې الله راولي. چې کله د انسان زندگی او ټیم پوره شي نو د قرآن اټکله فیصله ده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بس چې کله دی الله جل شانه په دنیا کې ټیم پوره کو نو نه به د خپل ټیم نه مخکې کېږي او نه به وروسته کېږي. زما عزتمندو، الله جل شانه دا مرګ دا د مؤمن د پاره الله تحفه ګرځولې ده، تحفة المؤمن، دا د مؤمن تحفه ده. دیو جب زما عزتمندو اللہ تبارک و تعالی فرمائی الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب العالمین فرمائی ما مرگ و ژوند د دې دپاره پیدا کړی دی چې تاسو باندې ازمیښ وکړم کوم یو په تاسو کې بهترین عمل کوونکی دی. نو که دا مرګ نه وی او دا مرګ الله نه وی پیدا کړی یو انسان هم د نیکۍ کار نه وی کړی، یو انسان هم د ظلم نه نه وی بچ شوی، په ظلم کې به مبتلا وی. خو دا نن چې مسلمان هغه د دروغ نه بچ دی، نن چې مسلمان هغه د حرام مال خوراک نه بچ دی، نن چې مسلمان جماعت ته راځي الله ته په سجده باندې پرېوځي، نن چې مسلمان هغه د مال قرباني کوي، د جان قرباني ورکوي. د دې ټولو خبرو پسې منظر دا دی چې دې د دغه مرګ دپاره تیاری کوي. د مرګ نه پس چې کومه اوږده زندګي ده نه ختمېدونکې زندګي د هغې دپاره دنیا کې تیاری کوي. زما عزتمندو اللہ جل شانہ قرآن کی سے فرمائی قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. اللہ فرمائے دا مرگ بتاسو سر ملاقات کی، دا بدر سے ملاقات کی. لکه ماشومانان چې کله د پټ پټونې دا لوبه کوي نو ماشومانان یو ځای کې پټ شي، دا نور ماشومان نه ګوري، چې کله پیدا کی فوراً غاړې وله ورکړي، فوراً آواز وکړي پیدا مې کو. دقه شانتي زمونږ او تاسو سره دا مرګ ملاقات کوي. دا مرګ ملاقات دا مونږ او تاسو سره په غاړه ده. د مرګ نه انسان د حسن په وجه بچ کېدی شي، د مرګ نه انسان نه د مال په وجه بچ کېدی شي، د مرګ نه انسان نه د علم په وجه بچ کېدی شي. دا به راځي، په هر حال به راځي. ځکه الله فرمایي كل نفس ذائقة الموت. الله فرمایي هر یو نفس دا سکون کې د مرګ دی، دا به مرګ سکی.
اوس چې کله انسان مړ شي دې قبر ته ځي نو قبر حضور پاک فرمایي دا د خاورو ډېرې مه ګڼئ دا د خاورو ډېرې مه ګڼئ او حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده او یا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده د صحابو کې یو صحابي دی د هغه نوم د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی شان والا صحابي دی د نبی علیہ السلام سره یو لور په نکاح کې وه چې کله هغه وفات شوه نو بله لور یې ورته ورکړله دې وجه دې ته ویل کېږي عثمان بن نورین او عثمان غني رضی الله تعالی عنہ هغه مقام والا صحابي دی چې د هغه باره کې نبی علیہ السلام فرمایي لکل نبی رفیق ورفیق یعنی فی الجنة عثمان حضور پاک فرمایي جنت کې به د هر چا د پاره دوسی او زما دوست په جنت کې چې کوم دی عثمان غني رضی الله تعالی هغه عثمان غني رضی الله تعالی عنہ یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای کې ناست او د خپل پونډۍ مبارک ښکارا کړی دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او نبی علیہ السلام خپل پونډۍ پټه نه کړله د عمر رضی الله عنه راغی او نبی علیہ السلام خپل پونډۍ پټه نه کړله او چې کله عثمان غني رضی الله عنه راغی حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خپل پونډۍ مبارک پټه کړله یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تپوس کی یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تپوس کی چې دا مخکې کوم کسان نه تاسو پنډۍ مبارکه پټ نه کړله او چې کله عثمان آواز راغی نو تاسو خپله پنډۍ مبارکه پټه کړله نبی علیہ السلام فرمایي دا خو هغه عثمان دی استحیی من الملائکه په اسمان کې د دې نه ملایکه هم حیا کوي د هغه عثمان غني رضی الله عنه دی چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفه نو په مدینه منوره کې یو ځل ولږه راغله فاقه راغله نو د مدینې منورې مسلمانان ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته راغله ابو بکر یا امیر المؤمنین مسلمانانو ته تکلیف دی ولږه ده څه به کېږي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائل اللہ جل شانہ با بہترین فیصلہ ہوگی پس ابا باندے سل اوخان آغا چکم دینو دا شام نراغل مدینہ منوریت سرد ساز و سامان راغل عثمان غنی رضی اللہ عنہ را ولگی دو او دا سل وارد اوخانے واغسترا نو د مدینه منورې تاجران عثمان غني رضی الله عنه ته اے عثمان مونږ به تعالی دوچن نفع درکو دا مونږ ته راکړه وینا وی دریچن به درکو څلور چونده به درکو وی که لس چونده نفع راکوو چې درې کوم د مدینه منورې تاجران ورته وایي زمونږ نه په دې مدینه منورې کې لوی تاجران نشته چې مونږ یې درنه وانه نو څوک یې درنه نشي اخیستی عثمان غني رضی الله عنه ورته وایي تاسو قرآن نه دی ویلی قرآن هم نه دی ویلی الله فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د امت برکت دی څوک چې یو نیکي ته راتګ وکړو یو نیکي وکړ څو چوندې الله ورکوي لس چوندې الله ورکوي وی مال رب العالمین د دې نفع په لس چونده باندې راکوي عثمان غني رضی الله عنه اعلان وکړو اے د مدینې منورې مسلمانانو دا سل اوخان چې راغلي سره د سازو سامان راغلي دي ما د رب العالمین د رضا دپاره دا وقف کړله الله اکبر عثمان غني رضی الله عنه چې کله دا عمل وکړو دا عمل الله ته څومره خوښ الله ته څومره خوښ
په دغه شپه باندې یا په بله شپه باندې د نبی علیہ السلام د تره زوی دی د هغه نوم د ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه وایي ما خوب ولیدو او په خوب کې مې د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم خوب کې ولیدو وی نبی علیہ السلام په یو بهترین اس باندې ناست دی بهترین لباس یې اغوستی دی وی ما ولیدو نو ما پې آواز وکړو ډېر په جلتۍ باندې روانو وی ما ورته وویل چې ای د الله نبي ودرېږه وی نبی علیہ السلام جلتي کول وی ما ورته بیا آواز وکړو په درېیم کرته چې کله ما آواز وکړو وی ما ته نبی علیہ السلام وی چې ای ابن عباس جنت کې د عثمان ولیمه ده او د ولیمې دعوت ته روان یم سبحان الله رب العالمین ته عمل دومره خوښ راغی الله رب العالمین دغه عمل دومره زر قبول کړو نو هغه عثمان غني رضی الله تعالی عنه هغه د قبر خواته ودرېږي او دومره وژړله حتی یبل لحیته دومره وژړله چې دا ږیره لمده شوه فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا تپوس کېږي عثمانه چې کله د جنت او د جهنم باس کېږي ته نه جاړې او چې کله د قبر خواته ودرېږي جاړې عثمان غني رضی الله تعالی فرمایي ما پخپل باندې د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نه اوریدلی ان القبر اول منزل من منازل الاخره نبی علیہ السلام فرمایي قبر د آخرت د منزلنا اولنې منزل دی فان نجا چاته چې په قبر کې نجات میلاو شو ټول اعمال ورته الله ساتي او الله دې نکي الله دې نکي که چاته په قبر کې نجات میلاو نشو ټول اعمال ورته الله ساتي او بے فرمائے قال وقال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وما دا نبی علیہ السلام نے اوریدلی ما رأيت منظرا قط الا والقبر اضع من نبی علیہ السلام فرمائی چې ما دا قبر نه بل سخت نه دلیدلی دا قبر دا عذاب نه نبی علیہ السلام حدیث مبارک مفهوم دی که زما د امت خلقو ته پته ولګېدله چې په قبر کې کم عذاب میلاویږي نو دا خلق په خپل مړي خخول پرېږدي زما عزتمندو قبر دا د جنت باغچه ده او قبر دا د جهنم کنده ده چې کله انسان په دنیا کې الله یې راضي کړي الله یې خوشاله کړي اللہ والا اعمال کری سنت طریقے مطابق زندگی تیرے کری قرآن والا زندگی تیرے کری نیک اعمال والا زندگی تیرے کری اللہ راضی کلی چې کله د مرګ ټیم شي نو په دې دین باندې استقامت اختیار کړئ نو څه چل کېږي تسلی وته میلاویږي هغه تسلی قرآن ذکر کړی دا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقینا هغه کسان چې هغه وایي زموږ رب څوک دی الله دی بے اللہ والا مطابق استقامت والا زندگی تیرا کلل نو ملائک بلا تسلی ورگئی تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ملائک رب العالمین نازل کی اور صور توئی اللہ تخافوا میرے گا ولا تحزنوا مغم جن کیے گا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ سبحان اللہ استاد پار بشارت دے زیر دے دا حق جنت
چې د کوم جنت وعده تا سره الله کړی ده بل تسلی ورکړي نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ مخه پکېږه په دنیا کې موږ ستاسو دوستان یو آخرت کې موږ ستاسو دوستان یو ولکم فیها ما تشتهی انفسکم سچ غواړه رب العالمین بدر کی کم چاحت چې ستاسو د چاحت په الله قبول کی دا ټول نعمتونه یو طرف تک دا اخرنی نعمت توګه ده نزلا من غفور الرحیم رب العالمین بدی بخبل میزبانی الله بدی میزبانی څنګه بدی الله میزبانی یو سلی وعده دی وعده او یو سلی چې کوم دی خیرات کله دی خو خوراکې پخله دی خو خرچې کړي ده خو د کور میزبان ورته نه دی ولاړ او د کور میزبان ته تاسو ونکو او سلام علیکم په ونکو نو دی په پریشانې کې په پریشان نه خپه وي ځکه انسان دا د خوراک وګی نه دی انسان د عزت وګی دی نو چې کله د کور میزبان راشي او په دې درستخان وته ودرېږي باید څه شي کمیشته څه شي کمی چې راوړم نو سم خیال دی دا سره خوشحالي که نه خوشحاليږي رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې هغه بندگان چې الله یې خوشاله کړي الله یې راضي کړي رب العالمین به د دقه بندگانو میزبانی میزبان زمایدت مندو چې کله د انسان د زندګۍ اخرنی وخت شروع شي او د ځنکدن حالات شروع شي فرشتي الله راولي څلور واړه طرف ته اولنی فرشتہ وته وي السلام علیک یا عبد الله سلام دی پتا باندې اے د الله بندا ما د مشرق او د مغرب یې ټول پټوله وکتلې وتا د پاره ما خوراک پیدا نه پوښتې دی وی دیمه فرشتہ وته وي السلام علیک یا عبد الله سلام دی پتا باندې اے د الله بندا ما د مشرق او د مغرب یې ټول پټوله وکتلې ودا د پاره ما یو ګوټ به پیدا نه کړ چې دی وسکی درېمه فرشتہ وته وي السلام علیک یا عبد الله سلام دی پتا باندې اے د الله بندا ما د مشرق او د مغرب یې ټول پټوله وکتلې خو ستا د پاره ما د قدم ځای پیدا نه کړ چې ته د پاسه قدم کېدی څلورمه فرشتہ وته وي السلام علیک یا عبد الله سلام دی پتا باندې د الله بندا ما د مشرق او د مغرب یې ټول پټوله وکتلې خدا د پاره ما یو سا پیدا نه کړ چې ته یو سا واخلې تر دې پورې چې د دنیا نه لاړ شي نمایدت مندو نن د دنیا په محبت کې مون مرګ یې دی مرګ یې دی ذهن کې هم ناراضي چې مرګ ته ولاړ په سر باندې اسلی ته مولوی صاحب دیو کس راغی کوئی مولوی صاحب وو ما ته د مرګ ورځ وخایا چې کله وفات کېږم چې د هغې نه مخکې زه د دین کار شروع کړم مولوی صاحب ډېر هوښیار و الله د علماو زندګۍ کې برکت واچوي الله د علماو د جان او د مال الله حفاظت وکړي قسم دی په مخ ته ځمکه باندې ګوره دا علما تفقه نه وکړه به انسان ته پته ولګي د علماو مثال که شمس مثال د لمر دی چې کله دا د دنیا نه لاړل ځکه د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی عالم ورته یو ډېر ښکلې خبره وکړله وایي د مرګ نه یو ورځ مخکې د دین کار کوه د مرګ نه یو ورځ مخکې د دین کار کوه دی ورته مولوي صاحب اوس ما ته څه پته ده چې کله وفات کېږم وایي تا ته پته نشته چې کله وفات کېږم وایي نه نو دغه شان دي ما ته هم پته نشته چې کله وفات کېږي خو هر ټایم د مرګ دپاره تیار اوسه مرګ دپاره ځان تیار اوسه دا مرګ راځي اعلان کوي انا الموت الذي افرق زه هغه مرګ یم چې د ښځو د خاوند منځ کې جدایي راوستونکی هغه ښځه
چې د هغې په وجه باندې تا د مور بیا ادبي وکړل، هغه ښځه چې د هغې په وجه باندې ستا د پلار بیا ادبي وکړل، هغه ښځه چې هغې په وجه باندې تا ټول مال قربان کو، زه هغه مریم چې د ښځې او د خاوند منځ کې جدایي راوستونکی یم. سړی وفات شي جامې پاتې شي، ټوله ښځې ته ووایه وایي دا جامې په دې کور کې کېده دا د هغه نمونه ده، بیا ته ګوره خپل ځان ته درکوه وایي جامې ختموه کور نه وباسه بچو باندې مو سورې وشي دا درکوه. دې قبر کې بیا دغه ښځه په کار نه راځي، عمل به بشي په عمل بس. انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجات، انا الموت الذي افرق، زه هغه مریم چې د رور او د خور منځ کې جدایي راوستونکی یم، زه هغه مریم چې د مور او د بچي منځ کې جدایي راوستونکی یم، زه هغه مریم چې د پلار او د بچي منځ کې جدایي راوستونکی یم. انا الموت الذي افرق بين كل حبيب، زه هغه مریم چې د دوست نه جدا کوم. इंसान 3 चीजों के लिए बहुत बड़ा मेहनत करता है. पहला मेहनत, मेरा नाम ऊंचा हो किसी न किसी तरीके से, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो. अल्लाह की जात की कसम ये सब के सब धोखा है. ये वही जमानों के खल्क की मशहूर सी प्लांके खान, प्लांके मलक, प्लांके चुदरी दाखिल की मशहूर सी नदी नुम से वो गर्जी मरहूम वो गर्जी. ये वही जमान लिबास के खल्क की खल लिबास भी खूबसूरत लिबास थी, नदी लिबास कफन वो गर्जी. मेरा मकान खूबसूरत हो, जमा मकान दी पखल्कू की खिस्ते दी हागे मकान कब्र वो गर्जी. पता लगी कि दे मेहनत इस फायदे निश्चित नन दगी दुनिया जलील दुनिया को मोहब्बत को जबाने रोर दरोर न जुदा खज़ द खावन मस के खफगान द दुनिया को जबाने दोस्त न खपा द दुनिया को जबाने द दुनिया लालची दुनिया दा ये जबान इज्जतमंदो उखियार सलाह दे हासिबू قبل ان تحاسبوا. د حساب نه مخکې په خپل د ځان سره حساب وکړه، د حساب کتاب نه مخکې د خپل ځان سره په خپل حساب وکړه، د شپې سملې سوچ وکړه چا را باندې حق شته او که نشته، د چا مظلومانو بچو حق مې راوړی که نه دی مې راوړی. سوچ وکړه او فکر وکړه. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی دے، د ټول زیات روایت هغه منقول دی هغه حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ دی. بهترین محدث 5300 حدیث و تپیاد باندې یاد چې وفات کیږي جاړي چا ورته وی ابو هريره ولې د مرګ نه ریږي؟ وینا نمن نه ریږم، السفر بعید، ډېر اوږد سفر روان یم، ډېر اوږد سفر دی. مسافر چې ځي د دې خبرې امکان شته چې کور ته به راشي، د مرګ په سفر چې څوک تلی بیا نه دی راغلی. نہ مال سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ مال سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اٹولا دھوکہ دا سفر اگت دے سامان کم دے، سفر ډېر اگت دے سامان کم. یو ځل د نبی علیہ السلام رازدار صحابی دی، دا غنم د حضرت حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ. هغه حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل نبی علیہ السلام ورته منافقین لست ورکو، فلان منافق، فلان منافق، پلان کے سڑے منافق تے، پلان کے سڑے منافق تے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل ورته وایي اے حذیفه ما ته دا لست وښایه چې آیا په دې لست کې زما نوم شته او که نشته.
الله اکبر. آغا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چې نبی علیہ السلام فرمائی لو کان بعدی نبی لکان عمر، که زمانه پس بل نبی دنیا ته راځي هغه به عمري، معنی زمانه پس بل نبی دنیا ته نه راځي. او هغه د عدل او د انصاف یو غر او لوی شان والا صحابي، هغه ورته سوی حذیفه دې لږ کې زمانو وګوره، زمانو خو په منافقینو کې نشته. ما او تا باندې دا خبره راغله چې سوچو خطر راولېږو دې کلي کې چې کوم دی پلان کې سړی غل دی یا دوکباز دی، ما او تا به څه کوو؟ ځان نه به شروع نه کوو پلان کې کس نوم پکې شته که نه، هلته زه وګورم او دا پلان کې کس نوم پکې شته او که نشته ځان به نه یادوو. حضرت عمر رضی الله عنه ځان یادوي زما نوم پکې شته او که نشته. دې ته فکر آخرت ویلی کېږي، دې ته د آخرت فکر وایي، دې ته د قبر فکر وایي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې کله حضرت عمر رضی الله عنه وفات کېدو د ځنکدن ټیمې شو، بیبي ته څه وایي؟ په دې مخ باندې مې خړه خاوره واچوه د دې دپاره چې د رب العالمین رحم په جوش کې راشي او رب العالمین زما مغفرت وکړي. حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ یو ځل حدیث کې راځي، حدیث مبارک مفهوم دی، یو ځل راځي او کور کې د خپل بچو سره کېني، بهر ته راووتو، आवाज یې ولګو نافق حنزله نافق حنزله نافق حنزله. حنزله منافق شو، حنزله منافق شو، حنزله منافق شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مخې ته ورغی، حنزله دا څه وی دا څه وی؟ وایي مونږ چې د رسول الله مخې ته ناسو یو کیفیت دی، او چې کله د نبی علیه السلام نه راشو د خپل بچو سره کینو بیا هغه کیفیت بدل شي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا حالات زمونږ هم دی، لاړو د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو. کله چې حضرت حنزله رضی الله عنه د نبی علیه السلام مخې ته شو، بیا نافق حنزله، حنزله منافق شو. نبی علیہ السلام ته حنزله دا څه وی؟ وی د الله نبی ستا مخې ته چې کینو یو شانتي کیفیت د سترګو نه اوښکې رواني، خو چې کله ستا مجلس هم خپل پرېږدو بیا چې کوم دی نو بل شانتي کیفیت. نبی علیہ السلام حنزله دا خو د وخت خبره ده، ساعة الفساد دا خو د وخت خبره ده. او که چېرې داسې ایمان جوړ شو لکه څنګه چې زما مخې ته نو فرشتې به تاسو سره په لار کې مصافحه کوي. عزتمندو مرګ راځي، مرګ هیڅوک نه پرېږدي، مرګ په چا رحم نه کوي. د باچا زوی دی، ځنګل کې ناست دی، په خړو خاورو باندې ناست دی، یو کس راغی، اوهو ته خو د باچا بچی شهزادی دلته څه کې؟ نو هغه د خپل سر راواخیستو، د هغه د پتون د پاسه کېښودو او یو څو اشعار یې وي عربۍ کې، یا صاحبی لا تغترر بتنعم، صاحب د دنیا په نعمتونو مه دوکه کېږه، دنیا په نعمتونو مه دوکه کېږه. فالعمر ينفض والنعيم يزول، عمر ختمېدل نعمتونه ختم دي. واذا حملت الى القبور جنازه، نن چې د بل مسلمان جنازه هغه مړی تا په خپل ولو باندې ښودی دی، فاعلم بانك بعدها محمول، پوه شه چې بله ورځ به زما کټ پورته کېږي. پوه شه په دې خبره باندې. نن هغه ځوان چې هغه جګړه کې لس کسان نشي نیولی، لیکن چې کله وفات شي لامبلو کې تا ته محتاج، قبر وړلو کې تا ته محتاج، قبر کوزېدلو کې تا ته محتاج، په عمل کې هم تا ته محتاج. عزتمندو مرګ یادول پکار دی، هر ټیم مرګ چې مرګ مو ته مخې دی. عزتمندو دقه قبر دی، ويبقى معه واحد عمل، بس یو عمل پکار دی. رحمان دا باسوي د رحمان وینه به هله در په یاد شي، د رحمان وینه به هله در په یاد شي چې یو دیوال ته مخ بل ته دي شا شي. قبر یادوي چې قبر کې مخ دې قبلې ته واړئ او بل طرف ته دي شا شي او د خاورو ډېرې در باندې ودرې بیا پته ولګي. حاجي محمد امین صاحب مداح رسول ډلو شخصیتو د سوات وادي چې کوم دی نو راوغوښتو، دعوت یې وله ورکړو. هغه سوات وادي ښه سړی و، یو تاریخي سړی و، ولیکن ځان دپاره یو قبر تیار کړی و
او بهترین قبر تیار کړو نو چې څوک په دې یو ښه سړی راغی دینداره به راغی هغه ته به یې دې قبر ته کوشو تلاوت پکې وکړي چې دا قبر مې روښانه شي ښایسته شي نو حاجي محمد امین صاحب یې راوستو وی حضرت دې قبر ته ورکوزېږې نه چې ستا په وجه باندې دا قبر برکتي شي نو حاجي صاحب ورته یوه عجیبه خبره وکړه قابل غور خبره ورته وکړل وی ځان دپاره قبر مه تیاروه ځان ورته تیار کړه ځان دپاره قبر مه تیاروه ځان ورته تیار کړه څه دي کله چې الله دې مخې ته کې دې قبر کې خو به تپوس کېږي د رب باره کې نو په دنیا کې د رب پېژاندلی و رب والا زندگی دې تېره کړې وه ماشاءالله د نبی علیہ السلام سنت مطابق زندگی رسم رواج نه هر هغه طریقه چې کوم طریقه د محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم نسل د نبی علیہ السلام د لور د نکاح وخت دی د دوانو جهانو سردار دی لور د جنت د حور سردار ده د حسن حسین رضی الله تعالی عنهما مور ده د نبی علیہ السلام وته د ګل غټۍ ویلې ده او چې کله د هغه د نکاح وخت دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کور ته روانه ده لار کې کله کینی کله ودرېږي کله کینی کله ودرېږي د علی رضی الله تعالی عنہ د فاطمه چې کله ته زما کور ته را روانه وې کله کېناستې کله ودرېدې رښتیا خبره کوه ما سره د محبت نه و که زما د کور سره د محبت نه و جواب کې ورته څه وی ای علي قسم دې رب زما پلار چې زما دپاره کوم خاوند خوښ کلی دی د دې نه ښکلی خاوند نشته زما پلار چې زما دپاره کوم کور خوښ کلی دی د دې نه ښکلی کور نشته خو ای علي تا ته څه پتې ده زه د ولږې د وجې نه کېناستم ودرېدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناست دی په ناسته باندې موس کوي حیات الصحابه لیکلي مولا یوسف کاندهلوي رحمه الله حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغی چې راغی و اے د الله نبی ته خدا الله نبی په ناسته موس کوي او د نبی د پاره دا خبره افضل ده چې په ولاړه باندې موس کوي نبی علیہ السلام ته فرمائے ابو ہریرہ آپ کو کیا پتا ہے ابو ہریرہ آپ کو کیا پتا ہے میں بھوک کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھوں ابو هريره ته سب پته ده خو د ناس د ولګي د وجه په ناس باندې موسکو یو مېش پر راوخته حدیث کې راځي بل مېش پر راوخته بل په راوخته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې به ورونه لګیدو عزت مندو مرګ را روان دي دا مرګ دا راځي دا دې ته نه ګوري چې دا په خپل سره دی که خپل دې کتلا د نبی علیہ السلام تر چې کوم دی ابو لهب خېستو کمال ته قتل نو فرعون او قارون سره ډېر مال ورسره که علم ته قتل نو د رسول الله نن لوی عالم څوک نه و که تقوا او زهد ته قتل صداقت ته قتل لوی خلک د دنیا نه تللی عزتمندو دا قبر به انسان د پاره د خوشحالۍ ذریعہ ده چې الله یې خوشحاله بس اخرنۍ خبره کله چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وفات شو او د هغې قبر ته راوړو د هغې د کفن ترمنځ یو مرغۍ راووتله خلک حیران دي چې د کفن کې دا مرغۍ څه کوي هغه ځګۍ کولاو کو چې ویې کتل پای کې دننه یو خط پروت او په هغه خط کې لیکلي وو یا ایتها النفس المطمئنه اے نفس مطمئنه اے مطمئن نفسا اے په خپل عمل باندې مطمئن نفسا ارجعی الى ربک بل رب طرف ته واپس راضیة مرضیة رب العالمین تا ناراضی دی الله د ناراضی دی سبحانه عزتمندو دقه مرګ را روان دی دقه د مرګ د پاره عزتمندو دا دې ته نه ګوري چې دا یخني د ګرمي دی هېڅ پته نه لګي کم ټیم کې راځي کم وخت کې راځي کم حالاتو کې راځي کم شپه دي چې به ګور شي یا به کور نشي کم شپه دي چې به ګور شي یا به کور نشي کم شپه چې دی الله په قبر کې لیکلي بس زیبا عزتمندو بیا دا مال هم پاتې دی دا ګاډي هم پاتې دی دا کورونه هم پاتې دی دا هر څه نه پاتې دی ويبقى معه واحد عمل بس یو عمل به دې په کار راځي یو عمل په ذریعه به دې الله بچ کوي الله عزتمندو ځان الله ته حواله کړو الله راضي کړو الله خوشاله کړو الله نه خفه کړو او یو کتاب کتو
یو سړی به عبادت هم ډېر کوي، ډېر عبادت به کوي، مونځ به هم کوي، د قرآن تلاوت هم کوي، خو چې کله ځان لشي د الله نافرماني به کوي، ځان لشي د الله نافرماني. څنګه د خلکو مخکې خو ماشاءالله دی د الله ولی دی، الله دې کمې پیسې معاف کړي، مونځ هم کوي، تلاوت هم کوي، موږ ټول ګناهګار یو، خو چې کله ځان لشي په ګناه کې مبتلا شي. مانه فیسبوک راوالي او دقه نظر چې الله بهترین نعمت ورکړی هغه غلط استعمال کړي، یا ځان لشي د بل مسلمان ته کنده کوي، تباہی ته رسوي، د بل مسلمان د هلاکت سوچ کوي. نو زما یې د پند وایي دا کوم عمل چې دی کوي، دا تلاوت یې کوي، دا ذکر او عبادت کوي، دا عمل الله نه قبلوي. انسان هغه انسان چې دی یوازې او که په خلکو کې د چا نه یېرېږي، د الله نه یېرېږي، بس د خپل رب نه چې کوم دی یېرېږي، چې د الله نه ویرېدو نو الله فرمایي زندگی به دې ښایسته کړم، زندگی به دې ښکلې کړم. من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه، زندگی به دې ښایسته کړم. او که زما احکامات والا زندگی نه تیرې ما خفه کې زه چې سویم هغه نه منې فإن له معیشة، الله فرمایي زندگی به دې تنګ کړم. تنګه زندگی څه ته ویلې کېږي؟ دومره به دې زندگی تنګ کړم چې تمنا به وکړي چې په دنیا کې پیدا نه وي، دومره به دې زندگی تنګ کړم چې د شپې به خوب دې ختم کړم، دومره به دې زندگی تېره کړم چې د حرام او د حلال تمیز به دې ختم شي، دومره زندگی به دې تنګ کړم چې قتل به هم شروع کړي، دومره زندگی به دې تنګ کړم چې چین سکون به درنه واخلم، ګاډې به وي، اسباب به وي، بیبي به وي، اولاد به وي، هر څیز به مخایي، هغه ټول به درنه صرف کړم، هغه چین سکون به دې ختم کړم. نو دې نه معلومه دا شوه چې یو انسان وایي چې ما ته الله رب العالمین د زړه خوشحالي چین سکون الله راکوي، زما دې د رب العالمین په ذات باندې قسم وي چې د ټولې دنیا دا کائنات الله پیدا کړی، که کم انسان دا غواړي چې ما ته د زړه خوشحالي میلاو شي، زما زړه دې خوشحالی، نو هغه دې د الله دین ته راشي، هغه دې د الله دین ته راشي. قسم دې په دین کې خوشحالي ده، دا چاوي مال کې خوشحالي ده، دا چاوي په نسب کې خوشحالي ده، دا چاوي حسن کې خوشحالي ده، دې سیزونو کې خوشحالي نشته. ها مال بس چیز نه دی، گاڑی بس چیز نه دی، اصل چیز دین دی. دین چې کله دین ناغې نو چې مال د سره دې خوشحالي ده، چې کله دین ناغې غریب به خوشحاله وي. دې وجه باندې د بندو د بیان اصل مقصد هغه د مرګ باره کې موږ او تاسو الله رب العالمین طرف ته توجه وکړو، الله جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي، سمې سمبو دې الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، الله زموږ زندگی عملي جوړه کړي، خدای عمل کې اخلاص پیدا کړي. الله مرګ خو حاسم راځي، داسې وخت کې مرګ راوړي چې خدای ته راځي، الله ته راځي. خدای پاکه ستا احکامات والا زندگی موږ ته نصیب کړي، حضور صلی الله علیه وسلم مبارک سنت طریقو زندگی موږ ته نصیب کړي. الله څومره مسلمانان چې موږ خدای د ټولو مغفرت وکړي، الله د ټولو مغفرت وکړي، څومره چې ژوندي دي الله ټولو ته هدایت وکړي. اخر وکړي موږ تاسو ته د زړه په صداقت سره او د زبان په حقیقت سره دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله.